خلکو ته اپیل کوم چې اوس دا ووټ چې دی دا هېڅ حیثیت نه لري چې شاهنواز الیکشن ته ولاړ دی یا نه دی ولاړ. دې نه اهم خبره چې کوم حیثیت لري هغه د خلکو د ولس خپل بچي خپل بچو روزګار دا مسائل دي. مهنګایي خلاصول دي، بېروزګاري خلاصول دي. او زمونږ دا نن څلورم نسل دی چې موږ مسافرۍ ته مجبوره ناست یو. او مسافري ځکه کوو چې موږ څخه دې ځای کې جاب اپرچونټي بزنس اپرچونټي نشته او ولس نور مسافرۍ نه تنګ شوی دی. تر څو پورې به دا خلک چې الله نه اولاد غواړي دا دې دپاره خو نه غواړي چې زما زوی به مسافري کوي. دا اولاد د انسان د بوډاوالي سهاره ده. دا اولاد الله تعالی نه انسان دې له غواړي چې زه بوډا شم زما د خدمت څوک وي. دا اولاد الله تعالی نه خپل د بوډاوالي ملګرتیا له خلک غواړي. زمونږ بدقسمتۍ زمونږ څلورم نسل دی. زمونږ اولاد په بوډاوالي کې مونږ دغسې پرېږدي. زمونږ مشران ټول په کورونو کې ناست دي او زمونږ لوڼه په شته خاوندانو کې کونډو په شان ژوندونه تېروي او خاوندان یې مسافري کوي او باباګان انګېندو ته لوڼو ته کور کې حفاظت ته ناست دي. نو دا زامن خلک دې له غواړي؟ نه، دا زامن دا مطلب نه دی چې دی به بهر ځي، دی به ویزه لګوي، دی به مسافري کوي. ولې؟ چې دلته روزګار مواقع نشته. نن چې کوم حالات جوړ شوي دي اسپیشلی د پی ایم ایل این او د جے یو آی چې کوم دا اتحاد شوی دی او دا اتحاد باره کې چې دا بنیاد چې جوړیږي لیکیا دی چې 18th constitutional amendment reversal دی. نو 18th constitutional amendment چې دی دا 18وی آئینی ترمیم چې ورته ویل کېږي په عام دغه کې. نو په 18th amendment کې جی د provincial autonomy دا د provincial autonomy صوبایي خودمختاري او د صوبایي خودمختارۍ سره د صوبې وسایلو باندې د صوبې د ولس حق دی. او نن زما په خیال پښتانه چې څومره دي د پښتونخوا اوسېدونکي یو کس په دې پوهېږي چې مونږ 6000 میگا واټ بجلی دا صوبه جوړوي او دا هایډل پاور دی او د دې کاسټ اف پروډکشن اسپیشلی زموږ صوبه کې چې مونږ ناست یو نو د تربیله ډیم 3600 میگا واټ پروډکشن کپاسټي ده او زمونږ د پروونس الیکټریسټي ریکوایرمنټ په سمرز کې په پیک سیزن کې 2200 میگا واټ ده چې مونږ هایډل 85 پیسه پر یونټ مونږ هایډل پروډکشن دی او مونږ پسې 55 او 60 روپۍ یونټ بلونه را روان دي. نو په دې باندې هر کس پوهېږي چې دا 18th amendment نه دی، دا زموږ حق دی. په دې هر کس پوهېږي چې نن دا چې څومره پارټۍ یو ځای کېږي اتحادونه کوي لګیا دي دا ټول د چا په وینا کېږي او بنیاد مضبوط وفاق په نوم باندې زموږ په وسایلو باندې قبضه ده او عوامی نیشنل پارټي واحده پارټي ده چې هغه دا عمل دا رجسټ کوي. عوامی نیشنل پارټۍ سره سند کې پیپلز پارټي هم دا رجسټ کوي چې 18th amendment مه چېړئ. او موږ د پنجاب د تیلو پروډکشن هاوسز هغه 60 روپۍ یونټ بل نو نشو افورډ کولی او که موږ خپل وسایلو خپل حق ټیک شو. نن نیشنل ګریډ یو غیر آئیني شی دی چې زموږ وسایل نیشنل ګریډ ته ځي. افټر 18th amendment زموږ وسایلو باندې اولنی حق زموږ د ولس دی او که دا 18th amendment لیټر اینډ سپیرټ کې امپلیمنټ شي او زموږ په وسایلو زموږ حق شي نو نن چې زموږ په دې صوبه کې کم انامپلایمنټ دی، بېروزګاري ده او چې کوم مهنګایي دا طوفان دی دا هر څه دې سره کور کېږي
که نن د 18th امندمنټ په لیټر اینډ سپیرټ کې امپلیمنټ شي، نو دا ګدونه مزه انډسټریل سټیټ دخوا د سیند نه پورې غازي اکنامک زون، د مردان اکنامک زون، دغسې درګۍ کې زموږ په د پښتونخوا صاحب په ځای اکنامک زونز او انډسټریل سټیټس دي، او په هغې انډسټریل سټیټس کې یا صنعتي قبرستانونه دي یا په هغې کې پلاټونه پراته دي چې خلک پکې ځان له غنم کوي. نو که دا 18th امندمنټ سره لیټر اینډ سپیرټ کې امپلیمنټ شي او موږ ته د هایډل پاور ملاوېدل شروع شي، دا ټول اکنامک زونز چې دي دا به فنکشنلي، دا ټوله انډسټري به چلي، دلته کې به یو ریولوشن راشي، دلته به یو قسم ته روزګار، بزنس اپرچونټیز، جاب اپرچونټیز دا ډېر زیات شي. خو چونکې نن حالات دا دي، پرون را سره چا خبره کوله، یو 2 ورځې اول نوټیفیکیشن شوی دی چې نایټریټ به بلوچستان او کے پی ته نه راځي. اوس نایټریټ سره ده دی چې دا نایټریټ په بلوچستان او په د پښتونخوا بند کړو، نو زمونږ د غنمو فصل، زمونږ ییلډ به افیکټ کېږي. یو طرف ته چې زمونږ غنم کم شي نو پنجاب په موږ باندې غنم بندي، چې موږ خپل غنم پروډکشن سیوا کوو نو په موږ باندې سره بنده شي. نو دا څومره چې ظلمونه روان دي، د دې حل په 13 آئیني ترمیم کې دی. د دې حل د دې اولس داسې نمایندګان چې هغه یې د دې اولس د حق خبره کوي. تېر 10 کاله زموږ په دې صوبه باندې چې کوم ګورنمنټ تېر شو، دې ګورنمنټ زموږ د صوبې وسایل د پنجاب سیاست لپاره استعمال کړل. دې ګورنمنټ 10 کاله چې تېر شو، هغه صوبه چې په هغې باندې 90 بلین روپیز قرض و، هغه تقریبا 1000 بلین روپیز قرض لاندې ډوبه کړې ده. او پښتونخوا هغه خوش قسمته صوبه ده چې دلته ایجوکیشن ریټ ډېر زیات دی. دا هغه صوبه ده دلته د خلک پوه دي. بیا په دې صوبه کې چې تاسو د صوابۍ نوم واخلئ، نو صوابۍ د لټرسي په حساب باندې یو ایډوانس ډسټرکټ دی د پاکستان.